د عمران خان د رهایی حواله سره دا خبرونه ډیر زیات زیری ګردشتي چې عمران خان به اختر پورې رها کیږي او عمران خان به خپل اختر په کور کې کوي. صرف عمران خان نه چې څومره هم د پی ټی آی کسان گرفتار دي دا ټول به د اختر پورې رها کیږي. د کې څومره حقیقت ته سلمان اکرم راجا د عمران خان وکیل یو ډیر غټه خبرې کړې دي، یو ډیر غټ حقیقت ښکارا کړی دی. عمران خان په کم کیس کې گرفتار دی، د څه په وجه باندې گرفتار دی، څومره سزا په خته ده او څنګه به رها کیږي. سلمان اکرم راجا مکمل تفصیل بیان کړی دی. سلمان اکرم راجا تفصیل طرف ته راځو، خو هغه نه مخکې کچری تاسو په خپل کور کې سولر سیستم انسټالیشن کوي نو زموږ دفتر او زموږ سٹور په حکیم آباد نوخار کې دی. تاسو زموږ ارزان سرویسز اغشتل شي، مکمل سولر سیستم انسټالیشن، تاسو زموږ سرویسز زموږ خدمات اغشتل شي. تاسو له سکرین باندې زموږ کارت کاری په دې نمبر هم شته او زموږ دفتر او د شاپ لوکیشن په هم شته. راځو جی مکمل تفصیل طرف ته. عمران خان بسنګ رها کیږي. سلمان اکرم راجا څه ویلي دي؟ سلمان اکرم راجا ویلي دي چې عمران خان باندې دا وخت صرف الکار ټرست کیس فیصله کې هغه په هغه باندې سزا خته ده، 14 سال سزا په الکار ټرست کیس کې په عمران خان باندې خته ده چې داغه په وجه هغه په جیل کې دي. او اتنا یاد رہے کہ اس مقدمے یہ ریاست تسلیم کر چکی ہے. وای دا خبره یاد ساتي چې په دې الکار ټرست کیس کې زموږ د حکومت، زموږ د پاکستان حکومت، زموږ ریاست دا خبره تسلیم کړې ده، دا خبره منلې ده چې ریاست پاکستان ته د 1 روپۍ نقصان هم په دې کیس کې نه ده شوی. په الکار ټرست کیس کې پاکستان ته د 1 روپۍ نقصان هم نه ده شوی او نه عمران خان او بشرا بیبي ته د دې د پیسو څخه فائدہ شوی د الکار ټرست کیس. او څومره هم په الکار ټرست کیس کې چې څومره هم پیسې د برتانیا نه راغلي ده نو هغه د حکومت پاکستان په خزانه کې پرته ده. د عمران خان قصور صرف دومره دی چې عمران خان دغه پیسې پاکستان ته راوسته، صرف دای قصور دی. دا سلمان اکرم راجا ویلی دي. او په دې کیس کې کچری د عمران خان وای ټرایل شروع کیږي، مطلب فیصله صحیح فیصله راځي نو عمران خان په دې کې کرپشن نه دی کړي. عمران خان په دې کې ال سزاوار او چې دغه پیسې د عمران خان پرسنل اکاونټ ته راغلی و یا د بشرا بیبي پرسنل اکاونټ ته راغلی و او بشرا بیبي یا عمران خان دینه پیسې خوړلې وي یا دای ویلو چې دا د پرسنل پیسې د پرسنل اکاونټ کې پراته و نو بیا دای باندې د کرپشن الزامات هم لګیدل او د الکار د ټرست کیس چې کوم دی دا په دای باندې مطلب مکمل جوړېدل شو، په دې کې پدای باندې د سزا هم خاطر شو. خو بل طرف ته د عمران خان وکیل سلمان اکرم راجا ویلي دي چې په دې کیس کې نه پاکستان حکومت ته نقصان شوی دی، نه پیسې د پاکستان حکومت نه بغیر بل خواته ده، نه عمران خان او بشرا بیبي ته په دې کیس کې د دې پیسو نه 1 روپۍ فائدہ رسیدلې ده. پیسې د حکومت پاکستان په خزانه کې پراته ده. خو د عمران خان ګناه پکې صرف دا چې عمران خان دا پیسې پاکستان ته راوسته ده. نو دا خو ښه خبره ده چې عمران خان دا پیسې پاکستان ته راوسته او دا پیسې بیا پاکستان کې لګول هم پکار دي. نو په دې ویډیو کې دا مکمل تفصیل چې سلمان اکرم راجا د عمران خان د رهایی حواله سره ویلي دي. نو کچری دا کیسونه د عمران خان نه ختم شو، 14 سال کیس او د دې کیس صحیح فیصله راغه نو عمران خان بیا اختر پورې د حقیقت خبره ده چې اختر پورې باغه رها کیږي. ځکه د عمران خان چې څومره هم لیډرشپ ته غي په اسلام آباد های کورټ مخه احتجاج هم کړو چې د عمران خان د کیسونو تاریخونه رزر تر زره ولګي او کچری نه لګي نو موږ بیا دوباره یو ډیر غټ احتجاج کوو. نو دا مکمل اپډیټس و دي حواله سره لري، کمنټ لازمي وکړئ.